د مو عزتمنې یوه ضروري خبره چې د المنظم متعلقه چې میشتو چې د مو عزتمنې مختصر کلیپ ته چې وروي خو دا خبره مو د عمل وکړي. المنځ دا ډېر لوی عبادت ده. دا هغه عبادت ده چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایلی دي چې په مخ د مځکه باندې په ټولې عبادت شي اول الله رب العزت د المنځ فرض کړی ده. او دا امر پر نبی علیه الصلاة وسلام فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ باندې په ټول عبادت شي اول به الله رب العزت د المنځ پښتنه کو چې کله د المنځ په صحیح طریقه باندې اور وخیږي ټول اعمال به په صحیح طریقه سره وي، او چې کله د المنځ په صحیح طریقه سره نه وي یو عمل به صحیح نه وي. نو د مو عزتمنې المنځ د رب العالمین سره خبرې دي. که چیرې یو سړی په دا خبره باندې قسم وکړو المنځ وکړو او د لمونځ نه بعد په دا شي باندې قسم وکړو چې مو د رب العالمین سره خبرې وکړې، علما کرام په دا باندې فتوا دو چې المنځ یې کړی وي چې دا د دغه قسم خالص نه ده، د قسم په دې باندې نه وړي د انسان د الله سره خبرې وکړي، الله سره ملاقات وکړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي، روایت شارسی حدیث شریف مفهوم ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله یو بنی آدم هغه المنځ کو او رب العالمین ته په لمونځ باندې ودرېږي نو چې فرشتې داسې فرشته الله پیدا کړي دي چې کوم وخت نه الله رب العزت دی پیدا کړي دي زنه په قیام باندې دي، په قیام باندې ویلوړي دي، هغه وخت نه ونسه تر دې قیامت پورې به په قیام حالات شي وي رکوع ته نشي تلای. زنه داسې فرشته الله پیدا کړي دي چې آپ په رکوع باندې چیتې دي، الله حکم د عبادت کو هغه په رکوع باندې لګیا دي، او زنه د مو عزتمنې په سجدې په حالات شي دي، زنه په قعود په حالات شي دي، زنه په تحیت په حالات شي دي، زنه د الله پاک ثنا ویي، زنه د الله پاک تحمید ویي، زنه د الله پاک تسبیح ویي، زنه د الله پاک تهلیل ویي، زنه درود ویي، زنه استغفار ویي، زنه دعاګانې کو کوم وخت نه الله پیدا کړي دي د مو عزتمنې خپل عبادت چې کوم الله ورکړی ده په هغه کم ملایتونه نه کو وچ په باندې وچ ټینګ دی لګیا دي. خو یو بنی آدم ده چې دې ته رب العالمین المنځ ورکړی ده، په دې باندې المنځ فرض کړی ده، په د مو عزتمنې بنی آدم په صحیح طریقه سره المنځ نه کو، او چې کله دا په صحیح طریقه سره المنځ کو نو چې فرشتې چې کله وویني فرشتې لاس قسمه صفینه دي، هغه صفینه داسې دي چې زنه په قیام دي، زنه په رکوع دي، زنه په سجدې دي، زنه په تحیت دي، وی چې کله چې د بنی آدم وویني بنګون وویني په مخ د مځکه باندې فرشتې رشک کو، فرشتې تعجب کو، او فرشتې ویایي چې خوش قسمت دي دا خلکه چې دوی ته الله پاک داسې المنځ ورکړی ده چې په هغه کې یا میاشته په هغه رکوع یاشته، کومه یاشته، سجده یاشته، التحیت یاشته، دا څومره خوش قسمت خوش نصیب خلک دي دغه. مو عزتمنې تعجب کو، خواهش کو چې همیشه داسې عبادت کړی وای لکه دوی کې د لګیا دي، خو د مو عزتمنې چې وي په صحیح طریقه سره المنځ په صحیح طریقه سره وي او داس په صحیح طریقه سره وي نو مو عزتمنې فرشتې تعجب کو او یې خوش قسمت دي. خو وی ولې چې په صحیح طریقه المنځ خو وي خو داس منځنه دي الله د رحم کو په رمضان سے سر رشو په جماعت شي هر جماعت خلق اعتکافینا، خلق تهجد، خلق نفلینا، خلق اشراق د مو عزتمنې اس وخت څومره خلک سستی په شروغله یوه میاشت میش په صحیح طریقه سره وکړي نه به نه بیا چوټي کی د مو عزتمنې ته یوه میاشت پرله پسې په جمع باندې میز وکړه پرېږدی ما ته میز ما هر څه د دنیا چارې پرېږده المنځ په جمع باندې کا، په ټیم یې کا، په جماعت شې کا ته المنځ ونسه
یوه میاشت بعد المین به تو ونسی نو دې وجې نه مې عزتمنې په چار دا دو چې میش په صحیح طریقه سره منځونه وکړي. او بله خبره مې دا کړه چې نبي علیه صلات وسلام په روایت کې راغلي دي چې کله بني ادم اودس وکړو جماعت ته لوړ شي او په لمانځه باندې ودرېږي وی چې رب العالمین طرف نه فرشته ته حکم مشي چې او فرشته دغه انسان نه ګناهی نه وریا کوي ونه ګوشي کوي چې انسان نه ګناهی نه وریا شي انسان رب العالمین ته په لمانځه ودرېږي لمانځه نه بعد دعاګانې کو وی چې کله چې لمونځ وکړو فرشته بیا د الله په دربار کې عرض وکړو چې یا الله بني ادم نه خو میش ګناهی نه لرې کړي دي هغه مې ونه ګوشي کړي دي یا الله میش په ګناه باندې څه وکړي وی چې رب العالمین طرف نه حکم یې ته وشي چې فرشته دا بني ادم متمیز وکړو او متمیز کو گناهی نه دغه سے ونه وریا کوي اوس کو رهنے دو گناهی نه دغه پرېږدئ نو مې عزتمنې انسان د ګناه نه صفه کېږي په لمونځه کړلو سره نو دې وجې نه په چار دا دو چې میش په صحیح طریقه سره منځونه وکړي لمونځه خیال وساتي ډېر خلک دا شته چې مې عزتمنې جمع لمونځه خیال نه ساتي ډېر خلک شته چې لمونځ په صحیح طریقه سره نه کو خو پته خو هېڅ نه لګېږي دا کله قیامت ورځ روشي او دا د لمونځه پوښتنه شي چې لمونځ په صحیح طریقه نبی اسلام فرمایي چې روز دي ټول اعمال به په صحیح طریقه سره وي او که دا لمونځ مې خراب وروتو ټول اعمال به خراب وي نو دې وجې نه مې عزتمنې په چار دا دو چې موږ په صحیح طریقه منځګزار جوړ شي المنځه ولا جوړ شي نبی علیه صلات وسلام درې شیونه وشالي دي په یوه موقع باندې آغا ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه منبهات ابن حجر شلی کړي دي چې پیغمبر سلام فرمایي چې وحبب الی من دنیاکم ثلاثه او مو محبت د دنیا د درې شی سره هغه محبت د مزرته چولای شوی دا هغه مت په دنیا شي متخوان کوي درې شینا نبی سلام فرمایي چې ولا طیب خوشبویدو عطر بیتل دا متدیر خوان کوي نبی سلام دویام فرمایلی دي والنساء شزنا متدیر خوان کوي بیا د مېدت من بل روایت شاذریمی وفي روایت المرأة الصالحه بل روایت شروع غلی دي چې هغه نیک شزنا بیا پیغمبر سلام فرمایلی دي الصلاه وجعلت قرة عين في الصلاه وچ ګرځ ولای شوی دا امود پر استرګې سرولای د المی صدا د مسترګې سرولای دا د مې نبی اسلام سترګې سرولای وته ویلای دا نو داسې حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیه هم فرمایلی دي چې په دنیا شي لذت کوین کې شای کې انسان ته خوشحالي په خوشحالي هغه حاصلېږي او زړه وسره خوشحالي او زړه وسره خوشحالي وي چې حکیم شایدا وي چې هغه میز دا نو دی وجنه په چار دا چې میز په صحیح طریقه منځوله جوړ شي الله د میشته د عمل توفیق نصیب کو वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए